بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. اول اسپاره ده، اول اسپاری پنځمه رکوع ده، سورة البقره آیات نمبر 43 دی. بسم الله الرحمن الرحیم. واقیموا الصلاة او قائموي تاسو منځ، وآتوا الزکاة او ادا کوي زکات، ورکعوا او رکوع کوي مع الراکعين سره د رکوع کوونکو. واقیموا الصلاة او قائموي تاسو منځ. دینه مخکې آیات کې يهودانو ته د ایمان راوړلو حکم ورکړل شلو، به دوی ته حق باطل سره یوځای کولو او د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نبوت دلایل پټولو نه منع کړي شو. اوس د دې مخامخ د دې وړاندې هغه شرعي احکام بیانېږي چې ایمان قبلولو نه بعد په دې باندې لازم دي. الله رب العالمین فرمایل: ای يهودانو، تاسو چې کله ایمان قبول کړئ، ایمان قبلولو نه بعد مسلمانانو په شان دي پنځه منځونه په تاسو باندې دا فرض دي، او دا پنځه منځونه د دې حقوق او شرایع سره ادا کړئ. او څنګه رنګه چې مسلمانان د خپل مالونو زکات ادا کوي، دغه شان دي تاسو هم د خپل مالونو زکات ادا کړئ. او زما حبیب صلی الله علیه و آله وسلم او د دې صحابه رضوان الله علیهم اجمعین سره جمع سره منځ ادا کړئ. با جماعت جمع سره منځ ادا کولو اهمیت او فضائل. دی آیات کریمه کې د جمع سره د مانځه ادا کولو ترغیب هم دی، او احادیثو کې د جمع سره منځ ادا کولو کثیر فضائل بیان شوي دي. یو حدیث پاک راغلی دی، بخاری شریف حدیث پاک دی روایت کوي حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي: جمع سره منځ ادا کول دا د ځان نه منځ نه 20 درجې افضل لري. یعنی مطلب دا د څوک چې ځان نه منځ کوي او جمع سره منځ کوي، جمع سره منځ کول دا ډیر فضیلت لري. احادیثو کې دا ډیر فضایل بیان شوي دي. یو بل حدیث پاک راغلی دی، شعب الایمان حدیث پاک دی. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د دې غلام حضرت حمران رضی الله تعالی عنہ عین روایت ته چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي: چا چې خ او دس وکړو، کامل او دس وکړو، به مانزه د پاره روان شلو او امام سره منځ وکړو، رب العالمین به د دې ګناهونه دې ته معاف کړي. دغه شان د بزرګان په نیز باندې جمع سره منځ ادا کولو څومره اهمیت لرلو، او صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په نیز باندې جمع سره منځ ادا کولو سنه د دې اهمیت. او روایت کې حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایلی چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو ځل خپل باغ طرف ته تشریف بیوړلو. چې کله خپل باغ نه واپس رااله نو خلکو منځ ادا کړو، یعنی هغه نه مازیګر جمع شوی و. چې دا یو وخت چې مانه خو مازیګر جمع لاړه، نو انا لله و انا الیه راجعون دا ویلو، او وی فرمایل چې مانه مازیګر جمع لاړه، لہذا اے خلکو تاسو گواه جوړو ما چې ما خپل باغ په مسکینانو باندې صدقه کړو، دې د پاره چې دا د دې کار کفاره ادا شي. یعنی مازیګر جمع لاړه، د دې په بدله کې چې کوم دی زه د خپل باغ چې کوم دی په مسکینانو باندې صدقه کوم نه لري. الله رب العالمین ټول مسلمانانو ته جمع سره منځ ادا کولو توفیق ورکړي، آمین. یو ځل به ترجمه دا وکړي: واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، او تاسو منځ قایموي او زکات ادا کوي، ورکعوا مع الراکعين، او رکوع کوونکو سره رکوع کوي. وما علینا الا البلاغ المبین.